بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو د پروګرام د مظلوم فریاد سره ستاسو قربا سنگر خان ما او په ننني مظلوم فریاد کې به د یو ورور فریاد اورو، هغې کې به د یو د تره د زوی فریاد اورو. د دوی پیغله خور د ده پیغله خور او د ده د تره لور پرون چا ویشتلې ده، ولې ویشتلې ده، څه وجه وه، په دغې وجوهاتو باندې خبرې کوو. خو چې دا ما سره ولاړ دی دا عاشق علي دی، نو دی د دغې تورسرې رور دی، خو د ده په غوږ باندې دی لږ دروند دی، پوره خبره نه اوري. نو خبرې به زه د هغوی د دې د تره د زوی سره کومه د هغې د وجې نه چې دته پوره خبره کنوی کېږي. نو صاحب ستاسو نوم دی؟ ما امداد باچا. امداد باچا، دا راته ووایئ چې ستاسو د دې تره د لور د توصیف بیګم دا رشته کله شوې وه؟ دا تقریبا 2019 کې شوې وه. ښه 2019 کې شوې وه. امداد دا راته ووایئ چې ستاسو د دې تره د لور چې کله دا رشته کېدله نو ډېرې جرګې به هم ورپسې راغلې وې او ډېر محنتونه او زارۍ به هم د دې رشتې لپاره شوې وې او اخره کې ورسره دغه سلوک وشو چې ستاسو د وړاندې دی. نو جی نو بس دغه خو دا لکه اول خلک جرګې مو کوي، محنتونه مو کوي، زموږ معاشره دغه شانتې ده او د واده نه بس بیا دغه انجام وي که نه، لکه هغه دې سره چې کم زیاتي وشو، کم ظلم ورسره وشو. ټیک ده. د دې مطلب دا دی چې یوه تورسرې په کور کې د خاوند د لاسه نه ده محفوظه، بهر هغه په معاشره کې د معاشرې د عام خلکو د لاسه نه ده محفوظه. امداد دا راته ووایئ چې د دوی د خپل منځ کې چې را کوم خفګان او یا څه وجه وه چې لکه دوی د دې د خاوند په دې کار باندې ورسېدو چې پرون هغې دا ووژله؟ نو بس مسلې خو دوی لکه همدغه تنخوا د پیسو د یو شي بل شي دغه ډېرې راتلې که نه. د څنګه د تنخوا څه مطلب؟ لکه تنخوا به زه اخلم او ته به نالې، ما سره کارډ هم دی او نو په دغه خبرو باندې خبرې زیاتې شوې وې. نه دا راته ووایئ چې دې توصیف بیګم څه نوکري کوله چې دې تنخوا وه؟ او دا پولیس کې وه که نه. ښه دا پولیس کې وه. او د دې خاوند څه کار کوي؟ هغه هم پولیس و. هغه هم پولیس کې دی. ښه نو ته دا ویل غواړې چې لکه دې خاوند ورته وایي چې تنخوا به زه اخلم ته به نه اخلې؟ هغه هم په دغه خبرو بیا اکثر جنګ او شر و روغې جوړې به م ولو کړې، خبره هم مسله هم حل کړه، واره به م کوله. اخري ته نه بس بیا لکه خبره جوړه شوه. ښه دا راته ووایئ چې د دې توصیف بیګم څو بچي دي؟ د دې 2 بچي دي، 2 زامن یې دي. هغه اوس چېرته کې دي؟ هغه دلته خویندو سره دي. ښه تاسو سره دي دلته کې. ښه دا راته ووایئ چې د دې نه مخکې څه وهل ټکول شوي دي که نه؟ ډېر شوي، ډېر ځله شوي. ثاني تحصیل ته هم پکې خبره وتې نو وه چې تانې تحصیل ته به لاړه نو بیا به څه رزلټ روغه جوړه به م ولو کړه، دا به م رضا کړه چې ده بس لکه دا خو وي دا پکې راځي او دا وال ټکول دا وي پکې او بیا به م ورسره لکه روز خلق الله بړه ورسره. ټیک. ښه بیا دا راته ووایئ چې پرون د دې په عدالت کې کیس اچولی و د دې سامان خلاف، نو کیس یې چېرته کې اچولی و؟ کم عدالت کې؟ کیس خو پېښور کې و که نه لکه د سره. عدالت ته پرون بیا حکم ورکړه چې ته سامان یوسه، خپل سامان یوسه، ستا چې د سره څه کېږي هغه به تا ته میلو شي. نو عدالت چې دا سامان لپاره اډر ورکوو ستاسو د وینا مطابق دې ته د مخکې نه دمکیانې وې، خطرې به ورته، نو بیا څنګه ګڼې عدالت ورله سیکیورټي ورکړې وه، پولیس والۍ ورکړي وو که نه؟ سیکیورټي ورله ورکړی وو، خو هغوی چې سزا یې پورې راورسول نو هغوی ورته ویل چې لکه اوس زینګ نه غره نه بس ختم شو، ورسره یې ملګرې دوه نورې وې او هغوی سره چې کوم دی نو په منځ کې دا وویشتې. ښه په منځ کې دې ویشتې ده. ښه نو دې کې دا چې داسې یو حساس ځای ته تلله نو ستاسو وروڼه تره زامن څوک یې په اعتماد کې اخیستي وو؟ په کار دا وه چې تاسو ورسره تللی وې؟ نو چې ویلي وو خامخا به ورسره تلو. په تاریخ کې ورته وي چې بس زه ستا کار وشو ته خپله کډه دین وشت. ښه دا د تاریخ نه اچانک و که نه، تاریخ نه پسې ورته بس اخوا لاړه. دې طرفه خو ته اجازت و که نه، لکه چې زه بس سیده خبره ختمه شي نو بس بیا ته خپل کډه روچتوه، خبره ختمه ده. ښه قدرمنو کتونکو توصیف بیګم هغه ډېره بهادره ښځه وه. د هغې بهادري د دې خبرې نه ښکاره ده چې په دې معاشره کې یوه ماشومه کله د سکول لپاره بهر روځي نو د 20 قسمه سپورو ستغو د معاشرې د 20 خبرو نه تېرېږي. که یوه زنانه ډاکټره جوړېږي نو هغه د 20 خبرو نه تېرېږي. هغه چا ویلي دي چې مونږ خپله خور لور په ډاکټرۍ باندې شرمېږو، ډاکټر ته نه جوړو، خو بیا د چا نه تپوس کوو چې یاره
یو قابله ډاکټر راته وښایه چې د خپلې ښځې علاج پې وکړمه. توصیف بیګم بهادره په دې وه چې په دې معاشره کې چې په استاذۍ په نوکرۍ باندې یوه ښځه شرم محسوسوي، معاشره ورپسې 20 قسمه خبرې کوي. هغې د پولیس فورس جاین کو. بیا د هغې په کال 2019 کې رشته وشوه، واده وشو او انجام دغه و چې پرون هغې دغه خپلې اخري ساګانې واخیستې. د چا د لاسه؟ د هغه انسان د لاسه چې چا د هغې رشته غوښتله، نو د پټکو والی به یې هم راوستي، 20 منتونه زارینې به یې کړي وي. انجام یې څه شو؟ صیب اول دی منتونه زارینې کولې، بیا دې ورسره څه وکړل؟ د هغې په ځوانۍ یې خاورې واړولې، د هغې بچي دي د مور د نعمت نه محرومه کړل. قدرمنو، په دې کې یو پیغام دی، ټولو له سوچ پکار دی چې د رشتې کولو نه مخکې پوره سوچ پکار دی په دې باندې. ویلی کېږي دا چې د توصیف بیګم د خاوند د دې نه مخکې دویم واده کړی و، هغه یې د دوی نه پټ ساتلی و. داسې ده که نه؟ ښه، احتیاط پکار دی. یو ورور له پکار دی چې خپله خور په خپله باندې محفوظه کړي، یو پلار له پکار دی چې خپله لور په خپله باندې محفوظه کړي. که بل چاته هم پرېښودل، همدغه به حل وي.